وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. سورة النساء تنزل سفارة آیت نمبر 123. ليهود دا دعوة لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. یهودیانو جنت صرف زمونگا دے، عیسائیان دعوه کی جنت صرف زمونگا دے. اللہ فرمائے مومنانو لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الكتاب، ند معاملہ استاسو دا خواہشات مطابق او ند اہل کتاب دا خواہشات موافق. دا آخرت دار و مدار دا نستاسو دا خواہشات باندی دے چې تاسو ځان ته ووایئ چې موږ جنتیان یو، او نه د اهل کتابو په خواهشاتو باندې دی چې هغوی ځان ته ووایي چې موږ جنتیان یو. په زباني دعوو خواهشاتو سره جنت نه میلاویږي. دا د الله قانون او دستور دی. من یعمل سوءا یجز به، چې کوم سړی بد عمل کوي د هغې بدله به هغې ته میلاویږي. چې کله آیات مبارکه نازل شو صحابه کرام ډېر زیات پریشانه شو چې د دې نه خو هېڅوک هم بچ کېدی نه شي. هر انسان نه څه نه څه غلطي خامخا کېږي، لهذا که په هره بدۍ باندې سزا میلاویږي نو د بنده خیر خو بیا نشته دی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې اعلم هذه الامه، چې د دې امت کې د ټول نه لوی عالم د حضور علیه السلام نه تپوس وکړو چې د الله پیغمبر په موږ کې به داسې یو سړی نه وي چې د هغه نه به چاته صغیره ګناه یا کبیره شوې نه وي، ځکه د صغیرې او د کبیرې نه معصوم او پاک صرف د الله پیغمبران دي. او الله فرمایي من یعمل سوءا یجز به، چا هم بد عمل وکړو هغې ته به د هغې بدله میلاویږي، قولا وي که فعلا وي بدله به ورکولی کېږي. نو حضور علیه السلام ته د الله پیغمبر زموږ خو خیر بیا نشته دی. وزده د یجز به مفهوم داسې وګاڼه چې د عذاب په قبر کې به وي، جهنم ته به تلل وي. حضور علیه السلام فرمایل وي د الله فرمان د الله خبره ده حقه ده، خو د جزا او د بدلې مطلب دا نه دی چې جهنم ته به ځي، بلکې ډېر زیات ګناهونه داسې دي چې د هغې بدله او کفاره په دنیا کې انسان ته میلاویږي. یو انسان نه ګناه وشو، د هغې نه پس انسان باندې تکلیف راغی، انسان ته درد ورسېده، نو دا د انسان د دغه ګناه دپاره کفاره ګرځي، اوس دنیا کې د هغې بدله میلاو شو. ډېر داسې ګناهونه داسې دي چې هغه د تکلیفونو په ذریعه باندې الله رب العزت معاف کوي. نو مصیبتونه او تکلیفونه دا بیماریانې دا زموږ د ګناهونو دپاره کفاره ده. تر دې پورې روایتو کې راځي چې یو میږی انسان له ټک ورکړي نو انسان ته په دې باندې څومره معمولي تکلیف میلاویږي، خو دا هم د ګناه دپاره کفاره ګرځي. خو په شرط د دې باندې چې دی مؤمن وي او د ده نه څه ګناه وشي نو په هغه باندې بیا څه تکلیف راغی، امتحان راغی، نو دا د ده ګناه دپاره کفاره ګرځي. دغه رنګې روایتو کې ذکر دی چې کله انسان جیب کې څه څیز کښېږدي، قلم کښېږدي،
او د ده نه هیر چې د په بل جیب کې یې ښودلی وي، نو انسان ته معمولي ورته کې صدمه میراو شي چې دا به زما نه چېرته غورځېدلی وي، نو د دغې صدمې په بدله کې هم الله رب العزت ته ګناه معاف کوي. مطلب دا چې انسان د سر نه واخله تر خپو پورې چې کوم انسان ته تکلیف ورسېږي، نو دا د ده ګناهونو دپاره کفاره ګرځي. ولا یجد له من دون الله ولیا، بیا به نه مومي د ده دپاره په مقابله د الله کې ولیا څوک دوست، ولا نصیرا او نه مددګار. دا خو صرف په ژبې سره دا دعوې کوي چې مونږ جنتیانو یهودیانو جنت زمونږ حق دی، عیسایان وایي جنت زمونږ حق دی، و عملي طور د دیو دپاره به څوک مدد او نصویر مددګار به د دیو دپاره نه وي، ځکه د دیو دا دعوې صرف زباني دعوې دي. دا مجرمان دي او اصل کې د مجرم دپاره به هلته څوک حمایتي نه وي. ان بطش ربک لشدید، ځکه د الله فقر ډېر زیات سخت دی. حدیث مبارک کې راځي حضور علیه السلام فرمایي لا یملی الظالمه، الله په ظالم پسې دا رسی ور پرېږدي چې پرېږده دی دا ظلمونه کوي زیاتي کوي، خو حتی اذا خذه لم یفلته، تر دې پورې چې کله راونسي نو الله رب العزت بیا نه پرېږدي. ومن یعمل من الصالحات، چې کوم یو سړی نیک عمل کوي، من ذکر او انثی، که دا نارینه وي او که زنانه وي، چې څنګه سړی دا مکلف دي په اعمالو باندې، نو دقه رنګې زنانه هم مکلف مخلوق دی. نیم امت دا زنانه دي، کم ایمان چې د سړو دپاره دی دقه د زنانو دپاره هم دی. نیکي چې څنګه د سړو دپاره ده زنانو دپاره هم ده، نو په شرط د دې باندې چې دی مؤمن وي، په داسې حالت کې دی نیکي وکړي، ځکه د ایمان نه بغیر هیڅ یو نیکي دا نه قبلېږي. لہذا د ټولو نه اول د عقیدې اصلاح پکار ده، چې کله عقیده صحیح وي نو لږ عمل دا به ډېر زیات چې کوم دی وزني وي بیا د انسان دپاره، خو که عقیده برابر نه وي نو که ټوله شپه په عبادت کې لګیا وي دا ټول بیکار او بې فایدې دی. نو اصل کې د عقیدې اصلاح پکار ده چې د الله سره چېرته شریک خو مې نه دی ګرځولی، نه په ذات کې نه په صفاتو کې. معمولي غونته کې تکلیف راشي نو دا ګڼه وي دا د الله د طرف نه دی، دا زما د ګناهونو دپاره کفاره ده. ومن یعمل من الصالحات، چې کوم انسان نیک عمل وکړي، دا که نارینه وي او که زنانه وي، وهو مؤمن، په شرط د دې باندې چې دی موحد وي، دی مؤمن وي، فاولئک یدخلون الجنه، دی به جنت ته داخلېږي. ولا یظلمون نقیرا، ظلم به نه کېږي په ده باندې د داغ د کجوري په سر باندې چې کومه نقطه لګېدلې ده، کوم ډکې لګېدلې ده، هغې ته نقیر ویلی کېږي. دومره برابر چې کوم دی هم الله رب العزت په انسان باندې ظلم او زیاتې نه کوي. نو دغه زنانه حضور علیه السلام له راغلي او یو مسله حضور علیه السلام ته وړاندې کړه، وی د الله پیغمبر وی اجر او ثواب ټول سړو ویوړه زمونږ دپاره څه پاتې شوي دي، چې د نیکۍ څومره کارونه دي، اهم کارونه دي، نو هغه ټول سړي کوي، امامت سړي کوي، اذان سړي وایي، د یو حرف په بدله کې الله هغې ته لس نیکۍ ورکوي، اوچت اواز سره یو کم سل نیکۍ الله ورکوي، دغرنګې تکبیر باندې نیکۍ میلاویږي. نو دا ټول اجر او ثواب دا خو چې کوم دی سړو ویوړ زمونږ دپاره څه پاتې شو. حضور علیه السلام ته وفرمایل چې دغه اجر او ثواب زنانو ته په مفتو کې میلاویږي، ځکه یو سړی چې نیکي کوي نو دا د بیبي د ذریعې نه بغیر دی نشي کولی، د هغې ورسره کومک وي، هغه خوراک تیاروي، لباس کپړه وله تیاروي، نو د دې وجې نه دا اوس په اعمالو کې شریکه ده. ومن احسن دینا، کم یو انسان زیات ښایسته دینا په اعتبار د دین باندې، ممن د هغه چا نه اسلم وجهه لله، چې هغه تابع کړی وي د خپل ذات خالص د الله دپاره، که دی قیام کوي، که رکوع کوي، سجده کوي، په هر حالت کې د الله رب العزت د حکم تعمیل کوي، هر وخت په هغې باندې عمل کوي، نو الله وایي د ده نه به بهتر دین څوک کیدی شي. وهو محسن، او حال داره چې دی موحد هم وي، نیکي کوونکی وي. واتبع ملت ابراهیم حنیفا، او تابعداري کړې د ابراهیم علیه السلام حنیفا، چې دی موحد او مشرک نه و. د حضور علیه السلام چې کوم دین دی دغه ملت ته دغه دین ته حنیفي ویلی کېږي.
نو په دې کې شرک نشته، بدعت پکې نشته، رسم او رواج پکې نشته، بالکل سیده دین دی. واتخذ الله ابراهیم خلیلا، نیولې دی الله رب العزت ابراهیم علیه السلام له خلیلا دوست. نو په ټول کائناتو کې په ټولو مخلوقاتو کې اوله درجه دا د حضور علیه السلام ده. بیا په دویمه درجه کې ابراهیم علیه السلام، دریمه درجه کې موسی علیه السلام دی. ابراهیم علیه السلام لوی شخصیت دی. نو واتخذ الله ابراهیم خلیلا ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، دا الله د پاره هغه څه چې په اسمانونو کې دي، هغه څه چې په ځمکو کې دي، په دې ټولو باندې د الله رب العزت تصرف دی، په اسمانونو باندې، ځمکو باندې. وکان الله بكل شیء محیطا، الله په هر یو څیز باندې احاطه کوونکی دی، د علم په اعتبار، د قدرت په اعتبار، د هر څیز باندې الله رب العزت احاطه کړی ده. د الله رب العزت قدرت او علم احاطه په هغې باندې کړی ده. لیس بامانیکم، ندی ارزوګانې ستاسو چې تاسو وایي جنت ته صرف موږ، ولا امانی اهل الکتاب، او نه ارزوګانې خواهشات د اهل کتابو. من یعمل سوءا یجز به، هغه چا چې عمل وکړي سوءا د بدۍ، یجز به بدله به ورکولی شي دته. ولا یجد له من دون الله، نه به مومي د ده دپاره من دون الله په مقابله د الله کې ولیا څوک دوست، ولا نصيرا نه مددګار. ومن یعمل من الصالحات، هغه څوک چې عمل وکړي من الصالحات نه د نیکۍ، من ذکر او انثى، که دا نارینه وي او که زنانه وي، وهو مؤمن، په حال کون د دې کې چې دا مؤمن وي، موحد وي، فاولئک یدخلون الجنة، دا کسان داخلېږي به جنت ده. ولا یظلمون نقیرا، ظلم به نه کېږي په دوی باندې نقیرا د داغ د کجورې. ومن احسن دینا ممن اسلم، څوک زیات ښایسته کېدی شي دینا د دین په اعتبار سره، ممن د هغه چا نه اسلم وجهه لله، چې خالص کړی وي عمل خپل لله، خالص د الله دپاره، وهو محسن، او دی موحد وي، مؤمن وي. واتبع ملت ابراهیم حنیفا، تابعداري کړې وي د ملت د ابراهیم علیه السلام، حنیفا چې دی فطري موحد و مشرک نه و. واتخذ الله ابراهیم خلیلا، نیولی دی الله تعالی ابراهیم علیه السلام لره خلیلا دوست. ولله ما فی السماوات، ولله د الله تعالی دپاره ما هغه څه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي، وما هغه څه فی الارض چې په ځمکو کې دي. وکان الله دی الله تعالی بكل شیء، په هر یو څیز باندې محیطا احاطه کوونکی. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، وبارك وسلم وصلي عليه. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إن لك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أجرنا من النار. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.